چاینا سابقه وزیران چې د کرپشن په کیس کې گیر شوي دي او د چاینا حکومت چې د لکمه سزا ورکړې ده نو تاسو به وایي چې کاش داسې قسم حکومت په پاکستان کې هم راشي، داسې قسم قانون په پاکستان کې هم راشي. قانون خو چون کې په پاکستان کې شته دی خو په داسې غټ خلکو باندې بیا کمپلیټلی امپلیمنٹ کیږي نه جی. بیا دغه خلک ځان په ستور طریقه باندې د قانون غ شکنجې نه وباسي. خا چاینا کې چې دا کم دوه وزیران تاسو له پسکرین باندې ښکاري دا سابقه وزرا دي، لکه اوس حکومت کې دی نشته دی خدای د یو کرپشن کیس کې گیر شوی دي چې په هغه کیس کې د چاینا حکومت په دای باندې سزای موت خېجولې ده جی. او سزای موت خېجولو سره سره چې کله په کیس ثابت شو، کله په دغه جرم ثابت شو نو دای ټول جایداد هم ضبط کو چې څومره جایداد د کرپشن په هغه پیسو یا په لیګل هم جوړ کړي اته حکومت واغشتو نو یا خو به د سزای موت ورکړي یا به عمر قید سزا یا سزای موت یا عمر قید، یعنی یا به ټول عمر دی په جیل کې تیری او یا ول سزای موت ورکړي. بس کیس کې د کرپشن په کیس کې کرپشن کیس په پاکستان کې دا سده چې لکه چا لاړو زمونږ د کم حکومت ته دای له داړو سره کیس نخکاری دای لاړو کرپشن مړه دا سده لکه د سیو نه چک وخل لکه وبسکل او دا کم ترقی یافته ملکونه دي نو غي بیا کرپشن کیس کې گیر شوی کس لا خسخت سزا ورکړي چې نور ته هم عبرت واخلي.